کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک 25 کاله شو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دیانت د امانتدارۍ د صداقت چرچې په عربو کې لرې لرې پورې خورې شوې. حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها په مکه کې یو ډېره مالداره ښځه وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې واورېدو د دې خدیجې رضی الله تعالی عنها 2 خاوندان وفات شوي وو، نو دې ته ضرورت و چې زما داسې یو امانتدار انسان میلو شي چې هغه ځان سره زما د مال تجارت واخلي او شام ته یوسي. یعنی د حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها چې دا دې به د تجارت کار کو په مکه کې لویه مشهوره تاجره وه. خاوند یې وفات شوی و، څوک سړی ورسره نو دې ته ضرورت و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دیانت د امانت چرچې چې په عربو کې خورې شوې، چنانچه دې خدیجه رضی الله تعالی عنها نظر انتخاب د دې کار د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم منتخب کو. خدیجه رضی الله تعالی عنها خپل خبر ولېږلو پیغمبر اسلام ته چې ته زما د تجارت سامان ملک شام ته یوسه، زه چې نورو خلکو له کومه معاوضه ورکوم ستا د دیانتدارۍ د امانتدارۍ په بنا تاله به زه په ډبل معاوضه در کوم. پیغمبر علیه السلام دا درخواست مرزول کو او د تجارت مال او سامان حضور واغشتو، ملک شام ته روان شو. تاسو ته بله جمعه ما ویلي چې حضور د نبوت د اعلان نه مخکې 3 سفره کړي. څومره جي؟ 3 سفره. نو یو ملک شام ته لومبی کړی ابو طالب صاحب څه تېره جمعه چې بیان شوی و د 14 کالو عمر کې و، او دا ملک شام ته 2م سفر دی. د حضور عمر څومره دی؟ 25 سال، 25 کاله عمر کې. زما عزتمندو په دې سفر کې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها خپل یو اعتمادي غلام میسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روان کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خدمت د پاره خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وی میسره ته به په لاره د محمد صلی الله علیه وسلم خدمت کې د خیال بساتې، د سره په سفر کې چې څومره کارونه وي هغې ټولو ته به ترتیب ورکې. زما عزتمندو کله چې دا قافله روانه شوه، حضور شام ته روان دی د 25 سال په عمر کې. دا قافله چې دا د شام مشهور ښار بصره بازار ته ورسېده. هلته په حق بازار کې یو راهب و، د هغه نوم و نستوره. څه نوم و جي؟ نستوره راهب. نستوره راهب خانقاه کې و. هغه مخکې د میسره به پیژندو، دی به تجارت په سلسله په دې ځای تېرېدو. نو نستوره دغلته خانقاه کې و، د دې میسره مخکې نه میسره سره جان او پهچان و د خدیجې بیبي دا غلام چې و. نستوره چې کله حضور صلی الله علیه وسلم ته وکتل نو حیرانه شو او د خپل خانقاه نه راغی او میسره ته وایي ای میسره تا سره چې دا کس دی او دغه څاروي نیولی دی او د دې اونې لاندې راغی کېناسته، میسره دا څوک دی؟ دا ما ته ووایه دا څوک دی؟ میسره ورته وایي ای نستوره راهبه دا د مکې اوسیدونکی دی، د خاندان بنو هاشم چشم و چراغ، محمد صلی الله علیه وسلم د عبدالله زوی دی. وی من نستوره راته وایي ای میسره قسم می د الله په ذات په هغه ذات چې مال د تورات او د انجیل علم را کړی دی. وی ای میسره دا کومې اونې لاندې چې دی کېناستو، د دې اونې لاندې د نبي نه علاوه څوک نشي کېناستی. دا د الله نبي دی، دی چې د اونې لاندې کېناستو نو زما یقین کامل دی چې دا نبی آخر زمان دی او زه دې د هغه ټولو نښونه پیژنم کومې چې ما تورات او انجیل کې ویلي. ورته وایي ای میسره زه وینمه، ای میسره دا خو اوس د 25 سالو ځوان دی، ای میسره زه وینم هغه وخت کاش چې هغه وخت پورې زه ژوندی وی چې کله دې د نبوت اعلان کوي ما به د ده برپور مدد کړی وی او زه وینم چې د د قوم خلک د د قبیلې خلک دی
د دشمنان دي او د دغه دین او د دغه نبوت په وجه باندې د خپل وطن نه وباسي. ای میسره کاش چې زه دغه وخت ژوندی وم ما به ټول عمر د خدمت کولی. ای میسره تا ته نصیحت او وصیت کوم چې خبردار یوه لمحه د ده نه جدا نشي، انتهایی عقیدت او محبت سره د خدمت کې اوسه. زما عزتمندو هغه راهب د عیسیانو د دین مشر ورته وی ای میسره قسم په خدای چې دا خاتم النبیین دی صلی الله علیه وسلم. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د بصره په بازار کې چې د شام مشهور بازارو زرې د تجارت هغه مال هغه څه خرڅ کړو او مکې ته واپس راغی. واپسې کې چې کله دا قافله د مکې په ښار راننوته نو حضرت بیبي خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها په یو محل کې ناسته وه بالخانه کې او انتظار یې کو په انتظار وه په تمه وه چې اوس په قافله په دغه ځای باندې راښکاره شي. چې قافله راښکاره شوه د خدیجه رضی الله تعالی عنها نظر په قافله کې ډایرکټ په رسول الله صلی الله علیه وسلم پریوتو او چې کله یې وکتل نو دې ته په نظر رالل چې یو دوه فرشتو د اوریځو ټوکړه نیولې ده او د حضور د پاسه روانې دي. چې سبحان الله. حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنه دا منظر په خپله ولیدو. په دې سره یې په زړه باندې یو نوراني اثرات رونما شو او د ډیر عقیدت او انتهایی محبت سره چې کله حضور کله راورسېده قافله نو دلته راغی میسره غلام هغه ته یې څو ورځې بعد ذکر وکړو چې ستاسو قافله را روانه وی میسره د پاسه پې داسې وریځې وې. هغه میسره ورته وی ای خدیجې بیبي ای زما مالکې دا څه سوې په لاره باندې مونږ سره یو نستوره بادشاه دا ټوله واقعه ورته ذکر کړه چې راهب میلو شو او د ده ډېر برکات مونږ په لاره ولیدو او ورته وی ای خدیجه رضی الله تعالی عنها تر اوسه چې تا څومره تجارت کو او ستا خاون کو تر اوسه مونږ دومره ګټه نه وه کړې لکه دا اوس چې په یو ځل مونږ شام ته لاړو څومره ګټه مو کړه دا هم ستاسو د هغه ګټو نه یو په لسه زیاته وکړه دا د ده کمال او برکات. زما عزتمندو بیبي خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها چې دا واورېده یو بے پناه قلبي الفت قلبي تعلق او بے حد عقیدت او محبت د حضور څخه پیدا شو او د خدیجه رضی الله تعالی عنها تاریخ لیکي زرقانی علی الموهب کې لیکي چې کله د دې دویم خاون وفات شو نو دا دغه وخت د 40 عمر شوی و دی عمر مې پوخ شو بس ته اوس دریم واده نه کوم نور ودونه نه کوم. خو دا د مکې یو ډېره پاک دامنه په طاهره باندې مشهوره وه. په څه باندې؟ طاهره. خدیجه طاهره کبرا طاهره به ورته وي. ډېره حسینه وه او د مکې اشراف غټ غټ سردارانو دې ته د نکاح پیغامونه کول. خو دی وی بس دوه خاوندان مې وفات شو اوس د 40 کالو کې بل نور وادونه نه کوم. خو چې د حضور اخلاق د برکات د حضور کردار یې ولیده زړه جوکو شو او حضور ته د نکاح رغبت راغی. زما عزتمندو خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها مال او دولت سره انتهایی شریف او عزت معاف خاتون وا. دومره پاک دامنه چې طاهره به ورته وي. د دې عمر چې کله 40 سال شو لومبی نکاح کړې وه د ابو حاله بن زراره تمیمی سره. د هغې نه دوه زامنې شوي وو هند ابو حاله او حاله ابو حاله او بیا دویم واده چې دا ابو حاله مړ شو د هغې نه بعد دویم واده د عتیق بن عابد سره مخزومي سره کړی. دا مخزوم قبیله وه د قریشو. د هغه نه هم دوه اولاد شوي وو یو هلک او بل جینۍ عبدالله بن عتیق او هند بن عتیق. دا د خدیجې دغه دویم خاوند نه اولادو چې د کله عتیق مړ شو لوی لوی سرداران قریش د نکاح خواهشمندو چې خدیجه بیبي مونږ سره نکاح وکړي مگر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبرانه اخلاق عادات د حضور حیرت انگیز حالات چې دی واورېدل زړه مایله شو او خپل د نکاح رغبت پیدا شو او چرته هغه ښځه چې هغې انکار کړی چې بل واده به نه کوم
او هغه ښځه چې لوی لوی سرداران د مکې د ښار لوی لوی خلک پیغامونه یې ټوکراو کړه او بیا خپله د حضور ترور حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها دا د حضور ترور وه هغه یې ولېږله چې ته ورشه او دوی سره خبره وکړه چې ما سره که نکاح کوي. بیا یو بله د امیه خاندان نفیسه بنت امیه په ذریعه حضور صلی الله علیه وسلم ته خپله پیغام چې ته ورشه اول یې ورته ترور ته ووي او بیا یې دا نفیسه غلام ویو دا یې د دې د خاندان وه د جینۍ وه او دې سره ملګرې وه هغه خپله حضور ته ولېږله چې کله حضور ته ولېږله امام محمد بن اسحاق چې د سیرت یو لوی امام دی هغه لیکي چې د دې رشتې د خوښولو وجه حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها په خپله حضور ته فرمایي. یو ورځ حضور سره ناسته وه چې حضور زما تا ته ولې رغبت وشو د نکاح؟ ما وی چې نور به واده نه کوم تا ته مې ولې چاحت وشو؟ د حضور عمر 25 سال دی او د خدیجه رضی الله تعالی عنها عمر څومره دی؟ 40 سال. نو هغه امام محمد بن اسحاق رحمه الله لیکي چې د خدیجې بیبي الفاظ څه دي؟ انی قد رغبت فیکا، زما رغبت اے حضور په تاسو کې په دې وجه وشو لحسن خلقک و صدق حدیثک، ستاسو د خو اخلاقو ستاسو د رښتیا ویلو په وجه باندې چې ستاسو اخلاق ډېر ښایسته او تاسو یو صادق انسان وي، خبرې رښتیا وي او روغې خبرې به م وي، په دې زما په زړه کې تاسو ته د نکاح رغبت وشو. حضور صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا رشته خپل تره ابو طالب صاحب او د خاندان په غټو غټو مشرانو مخې ته پیش کړه. د حضرت خدیجه پاک دامنه شریف عقلمنده مالداره ښځه د هغې د نکاح نه چا انکار کولی شو؟ ابو طالب صاحب چې خبر شو تمام خاندان انتهایی خوشحالی سره دا رشته منظوره کړه او تاریخ مقرر کړو. حضور صلی الله علیه وسلم حضرت حمزه ابو طالب او د نورو ترونو سره خاندان نور افراد د څومره د بنو هاشم شریفان شرفا او دغسې د سرداران مدور دا ټول راجمع شو د بارات په شکل کې او د خدیجې بیبي کور ته ورلل. چې کله ورلل تشریف یې یوړو زما عزتمندو په حقه وخت ابو طالب صاحب ناستو ټول د خدیجې بیبي په کور کې او ابو طالب صاحب یو ښکلې خطبه ولوسته. د اعلان نبوت نه مخکې دا خبره ده چې د وراره په مینه کې ابو طالب صاحب ډېر یو نامور انسان و د مکې د حضور صلی الله علیه وسلم ترو اسلام نو قبول کړی خو حضور صلی الله علیه وسلم سره بېکچه مینه وه. ابو طالب صاحب ودرېد او څه وایي تمام تعریفونه الله لره دي چا چې مونږ د حضرت ابراهیم علیه السلام په نسل د حضرت اسماعیل علیه السلام په اولاد کې پیدا کو، تمام تعریفونه هغه خانه کعبې رب لدي چې د معد او د مدر په خاندان کې مونږ پیدا کو او مونږ د خپل خانه کعبې کې نگهبان او د حرم منتظمین جوړ کو او مونږ ته علم او حکمت والا او د امن والا کور راکو او مونږ د دې بیت الله په وجه دا عرب چې دی دی په ټوله دنیا حاکمان کړه. سبحان الله. بیا څه وایي دا زما وراره محمد بن عبدالله دی. ټول وایي صلی الله علیه وسلم. دا یو داسې نوجوان دی چې په قریش کې څومره نوجوانان دي د هغوی سره موازنه وشي نو دې ته په هر شان کې اوچت دی. ابو طالب صاحب څه وایي ښه جي ایمان یې پرې نه دی راوړی او دا خبرې کوي. سوئی اما بعد زما دا ورارو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا کستے اے دا تمام خدیجی خاندان ورقا بن نوفل خاندان ووری دا آغا کستے آغا ورارمی دے چی تاسو تا پتا تا چی زما دا سر سمر محبت سمر رشتداری و نزدیوالی دے تاسو ټول دا غین خبریے نزا سوئی زما دا ورارو محمد صلی اللہ علیہ وسلم د خدیجه بن خویلد سره نکاح کوي او زه ابو طالب د خپل مال نه 20 اوښان مهر مقرروم او دا زما وراره دی د ده راتلونکي مستقبل ډېر تابناک عظیم او شاندار او جلیل القدر دی. زما عزتمندو
چې کله دا خطبه وي ابو طالب صاحب کېناستو نو ورقه بن نوفل دا د خدیجې بیبي د تره زوی و ورقه بن نوفل په ده باندې دا خدیجه رضی الله تعالی عنها د دې د تره زوی ورقه بن نوفل د تورات ډېر لوی عالم و دی ودرېدو خطبه ورکړه سوی تمام تعریفونه الله لره دي چا چې مونږ داسې پیدا کړي او جوړ کړي وو اے ابو طالب څنګه چې تا ذکر وکړو اے ابو طالب الله مونږ له هغه تمام فضیلتونه راکړي دي چې د هغې شمار تا وکړو او بېشکه مونږ عرب الله سرداران او پیشوا پیدا کړي وو مونږ له الله عربو له د الله د بیت الله شریف خدمت راکړی دی او اے ابو طالب زمونږ په دې قبایلو کې زمونږ په قبیلو کې ستاسو فضایل تاسو خلق د لوی فضایلو اهل یئ او یو قبیله ستاسو د فضایلو نه انکار نشي کولی الله چې بنو هاشم تاسو لکم شرف او مقام درکړی دی هغه څوک نشي رد کولی نو مونږ انتهایی محبت انتهایی په مینه او په رغبت سره تاسو سره د ملاوېدو او د رشته شاملو دا مونږه خوښ او په پسند کړه مونږ دا زه د خپل د دې تره لور د خدیجه بنت خویلد نکاح د محمد صلی الله علیه وسلم سره په زوجیت کې دا ورکوم دا د خپل تره لور او په څومره 400 مسقال مهر په بدله کې ورکوم